که یو سړی بیمار دی په مرض کې مبتلا دی او هغه روجي نشي نیولې نو د دې کفاره سره دی به کفاره ورکوي که دا ورته معاف دي که معاف ورته نه دي. ډېر ملګري اکثر د دې متعلق چې کوم دی نو هغه ډېر زیات تپوسونه کوي. ګوره یو سړی داسې دی چې هغه مریض دی او شیخي پانی دی هغه چې کوم دی نو روجي نشي ټینګولی روجي نه نیسي. دا نه ده چې یاره زما په سر باندې درد دی یا چې کوم دی نو معمولي تبر او زه چې کوم دی نو هغه روجه وخورم ماته اجازه دا نه بلکې هغه ډېر سخت بیمار دی هغه روجي نشي نیولی نو شریعت هغه ته اجازت ورکړ دی خیر دی منیسا ټیک شو منیسا. خو که چېرته د دې نه وروستو چې کوم دی نو هغه ته فرصت میلاو شو او دی جوړ شو او صحتیاب شو نو بیا به ګورئ د دې قضا راوړي. ټیک شو یو مسله خو دا شوه. دویمه مسله دا شو چې دی به یې کفاره څه ورکوي نو یو صدقه فطر ده څه ده یو صدقه فطر یعنی سرسایه ده. د سرسایه په 2024 کې حساب چې کوم دی نو هغه لګولی دی چې کوم دی نو 2 کیلو د منګوري او د دې چې څومره مضافات دي زمونږ د سوات علاقه منګوري مضافات چې کوم دي نو 2 کیلو دغه شانتي د هغې نه تقریبا 315 روپۍ راځي. دغه شانتي وربشې چې کوم دي نو د هغې نه 450 روپۍ راځي. وسکه چې کوم دی نو د هغې نه 3150 روپۍ راځي او کجوره چې کوم دی نو د هغې نه 1980 روپۍ راځي. دا د یوې صدقې فطر مقدار دی. نو که چېرته یو سړی چې کوم دی نو د غنمو اعتبار کوي نو د غنمو هغه ورکوي نو دی به چې کوم دی 315 روپۍ چې کوم دی نو د یوې صدقه د یوې روجې چې کوم دی نو هغه ورکوي. صحیح شو. دا د مریض دپاره ده. ګورئ که مریض چې کوم دی نو بیا چېرته جوړ شو نو ګورئ دا یاد ساتئ د دغې روجو چې کوم دی نو هغه قضا به په ده باندې وي د دې روجو قضا به راوړي. اوس یو سړی داسې دی چې هغه په مرض کې مبتلا دی او دی چې کوم دی نو بیمار دی او ده چې کوم دی نو هغه بیا د ته فرصت د بیمارۍ نه وروستو میلاو نه شو نو ورسا که چېرته بیا چې کوم دی له دغې روجو کفاره نه ورکوي نو بلکل هغوی ګناهګار نه دي په دې باندې ځکه چې دی ښه شوی نه دی ده ته فرصت چې کوم دی هغه نه دی میلاو شوی نو که د دغې کفاره بیا ادا نه کړلی شي نو ګناه پکې نشته. خو که چېرته ده ته فرصت میلاو شو نو بیا به د دې کفاره به ضرور ورکوي. یو مسله دا شوه. نو ډېر ملګري اکثر د دې په باره کې تپوس کوي دا ویډیو ورته شیر کوي چې دغې ملګرو ته ورسیږي او صحیح مسله ورته معلومه شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.